نارینه ناستی او زنانه د منډې مسابقه کې او ټول نارینه اینی دا ناجایز او حرام دی. هغه شپه وه خوشې ځای و دی لږه منډه ووخله نو دې کې هېڅ قباحت نشته دی. منډه وخله او دې کې مقابله کول دا په شریعت کې جایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیبیانو سره ډېر ښه روابط کول چې بیبیانې تنګې نشي. یو پیره عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي ما له اوبه راوړه. عایشې رضی الله تعالی عنها اوبه راوړلې. چې راوړلې نو په خپله یې ترې وڅکلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي تا ترې اوبه وڅکلې؟ وی او وی په دې لوښي کې دې په کوم ځای باندې خوله ایښې وه؟ هغې ورته هغه ځای وښو. امام الانبیا په هغه ځای باندې خوله کېښوده اوبه یې ترې نه وڅکلې. نن موږ د بی پي په جوټه کې څومره شرم محسوسو، څومره عیب محسوسو. چا له خو دې بی بي اوبه راوړي دی خو دې ترې وڅکي په لاره ته بیا تماشه کوه چې دی بیا څه الفاظ وایي. سکیم نه توی کې مردار یو تا ولې جوټه کړلې او څه چل وشو چې هغې ترې نه جوټه کړلې. څه خاص خبره خو نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څکلې ته د امام الانبیا نه ښکلی، ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېر عزت منې، ډېر پاک دامنې او ډېر پاکي خوښی. نو دا ټیک خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا نه ښکلی و، د ټولې دنیا نه غیرتي و، په ټوله دنیا کې نسب اوچت او په ټوله دنیا کې یو ښکلی انسان و. هغه خپله بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها سره منډه ووخله او د منډې مقابله یې وکړله. نو دی ورته وی چې موږ د یو بل سره منډه وخله وترکنا یوسف عند متاعنا او دی مونږه په وخت د لوبو کې دی د هغې خپلو مونږه کپړې ایستلې وې، کمیسونه م لر کړي و، یو ځای م ټول سامان یخې و نو دی م ورسره م کېنولی و او د هغې انتظار کو، د هغې حفاظت یې کو. دی کې شرمخ راغې وی خوړ وما انت بمؤمن لنا. خپله خبره ورته ډکې معلومه ده. نو پلار ته وی ته به په مونږ یقین نه کوې ځکه چې ستا د یوسف علیه السلام سره ډېر محبت و، ته پې ډېر مین وي. نو که مونږ هر څومره تا ته ستا تصدیق وکړو خو ته به بیا هم په مونږ باندې اعتماد او یقین نه کوې. نو وجاءوا علی قمیصه بدم کذب. نو دی راوړو هغه قمیص چې هغه لړلی شوی او په هغې وینه دروغجنه باندې. دی د خپل جرم د پټولو دپاره دا طریقه اختیار کړله چې یو